یو خدا چې ځان نه کې دا خو بیا جدا خبره ده. یو سړی جمعات ته چې ته ښځه به ځان سره مسجد ته بوتله، چا دا ښځه ولې بوځي مسجد ته د مانځه دپاره؟ وی الله تعالی قرآن کې ویلي کنه، وی څنګه؟ وی خذو زینتکم عند کل مسجد، د ښځې نوم زینت و. وی الله تعالی وی زینت ځان سره مسجد ته بوځي. دا خو دا معنا شو، سر د خلاص شو زده که ښه ستام لکه چې کور والا زینت نوم دی. څنګه خان دی ډېر. بل دی مسائل غیر منصوص علیها، اجتهادي مسائل، یا به درجه د اجتهاد ته رسیدلې یا به نه رسیدلې. که درجه د اجتهاد ته رسیدلې خپله به اجتهاد کی، دلیل هماغه دی اجتهد برأیي. او که درجه د اجتهاد ته نه رسیدلې خامخا به یو چا لمنه نیسي. دوی ابن تیمیه ویلی دی، ابن تیمیه څه پیغمبر دی مړه، ابن تیمیه څه خدای دی چې تاسو د هغې خبره منئ. همدارنګه پلانکی ویلی بیستانکی ویلی دي، خامخا د یو چا لمنې نیولې ده. الزامي خبره ورته کومه، دوی تقلید شرک دی، صحیح شو. دوی د یو کس لمنه بنه نیسي، کله د یو، کله د بل، کله د بل، کله د بل. نو موږ دا که تقلید شرک دی ستاسو د زعم باطل مطابق من یو واري تاسو چې دی په کراتو مراتو باندې مشرکانی دی. پوه شوې؟ یو بل سوال درته خیم، سمه الله دې کامیاب کړه، الله دې په خیر ورسوي. یو بل سوال درته خیم، تاسو علي حدیثي تاسو ته نه ویم ښه، هغو ته ویم هو که نه، ځینې چې ته وي زه یم و موږ علي حدیث وو. علي حدیث معنا څه؟ حدیث منون کې ټول حدیث منئ که بعضې منئ؟ د زړه په غوږونه واورئ پوه شئ پې ځان، ټول منئ دروغ وایي. په حدیثو کې موضوع شته، منکر هم شته، ضعیف، دا منئ؟ وایي نه. نو ټول خو نه منئ، بعضې منئ. نو موږ هم بعضې منو. دا څنګه تاسو علي حدیث شو موږ علي رایې شولو. خو په بعضې کې کم منئ، په بعضو کې صحیح منئ که غیر صحیح منئ؟ وایي صحیح منو. خو د صحیح تعریف راته لږ وکړه. مختلف تعریفونه کتابونو کړي دي. بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ، ابن حجر کړي. مختلف تعریفونه مطلب هم د یو روزي. تعریف چا کړي؟ و ابن حجر کړي. مثلا دا تعریف معنی کنه معنی، کنه معنی نو بیا ولی پیش کې معنی خا الله دا تعریف کړي که پیغمبر علیه السلام کړي. ابن حجر خو نو خدای ده نو پیغمبر دی، او دلیل یې نه تعریف نه دی پیش کړي، وسته ور سره معنی، نو دا خو تقلید شو. ته د حدیث صحیح په تعریف کې لاړې مقلد او مشرک شو دی. پوه نه شوې؟ لکه چې زده کې ورته اسانې خبرې زده کې ورته خجی حدیث ته چې صحیح وي بل سوال زده کوي. د حدیثو نه مو وځي، ځکه دوی موږ حدیث منو. چې ته دا حدیث صحیح دی یا حدیث حسن دی، دا ته که بل چا ویلی دی. ځکه خپله خو یې نشي ویلی. حدیث صحیح تعریف دا دی بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل. علت کله په متن کې کله سند کې وي، او علت کله پټي، سند بظاهر بالکل برابر بیم علت موجودی. هر چاله دې پته نه لګي. دا چې په حدیثو کې مجتهد هغې ته پته لګي، ته خو مجتهد نه یې، خپله اندازه نشي لګولی. نو ته به د یو چا خبر راغلی، ابن حجر ویلی دی، البانی ویلی دی، پلانکی ویلی دی، بستانکی ویلی دی، نو تا په حدیث کې په حکم لګولو کې د بل چا تقلید وکړلو.
د تقلید نه ستا پلار هم نشي خلاصېدی. شه 15 کاله کم و زیات ما مین الله لیدلی دی. ما وړه دوره کوله د هغه ورور بوتلم وایي راځه شیخ ته تر میلاوي ما صحیح ده. هغه لاړو د اوړي موسم ما ورته وویلې په یو دعا کې خبره شروع شوه وایي دا خو ضعیف دی د حدیث. ما چا ویلی چې دا ضعیف دی؟ وایي الباني ویلی دی. ما امام ترمذي و دا حدیث حسن دی. ما اوس خبره دا ده امام ترمذي په حدیثو کې مجتهد دی که مقلد دی؟ وی مجتهد دی. ما الباني وی محقق دی. مال د مجتهد درجه اوچته ده که د محقق؟ وی د مجتهد. مال دا خو تا تقلید نه بدتر عمل وکړلو. د مجتهد خبره دې پرېښوده او د محقق خبره دې واغسته. دا خو تقلید نه کمزوري عمل شو. سوال پوه شوي؟ جواب ورسره نه و. ما ته ستا دماغ کار نه کوي. مې ولې؟ و ته ګرمۍ وهلی ځکه داسې خبرې کوې. نو بیا و دا چې کله ژمی شو موسم یخ شو بیا به راشي. مطلب ځان خلاصولو خو مختلفې طریقې که نه ځان خلاص کړه. مغزه صحیح ده نو پردي ځای کې سړی جنګ هم چا سره نشي کولی. زه یوازې وم. چیرې و زما خپله و زه ورلم نو دوی لا زمونږ شیخ الاسلام دی که نه شیخ الاسلام صاحب سره مې ملاقات وکړه دا خبرې وینو. نو زه به حواله درکمه. فتح المغیث جلد اول کې الفاظ دادي و څوک چې د حدیثو د تحقیق په میدان کې مرتبه د اجتهاد ته رسیدلی هغه چې په حدیث باندې د صحت او حسن حکم لګی بر بنا اجتهاد او که د اجتهاد درجې ته نه رسیدلی بیا فرمای فله ان یقلده. لفظ تقلید راغلی دی. فله ان یقلده دا به تقلید کې د هغه چا چې هغه د حدیثو په میدان کې درجه اجتهاد ته رسیدلی. د دې نه معلومه شوه لکه څنګه په میدان فقه کې بغیر تقلید نه انسان نشي چلیدی په حدیثو کې بغیر تقلید نه نشي چلیدی. دا ډېر زبردست حواله ده. یو ورځ به زه کتاب راوړم د توبه القیامه د حواله نوٹ کې ځان سره. زه لاړم یو 18 کاله مخکې یو ځای کې مناظره وه ملګرو بوتلم. هلته غیر مقلدین او یو زمون حنفي مقلد و مناظره وه. خیر زه چې ورغلم هغه دیوبندي پسې راغستی و مناظره کې غیر مقلدین پې تکړه و. اوس زما حالت زما مخې له دی دا څادر یې راغستی دی داسې او یو خپه یې ایښې ده او بلې اوچته کړې ده کانه یفرو. چې ورغلم ما ته وایي ښه دی چې رالې مې ولې زه خو تښتېدمه. مې ولې تښتې الله بنده. ورغلم اکثره زمونږ ملګري زمونږ نه سبقونه ویلي وو زمونږ خلکو کو عقیدت و عظمت و احترام زما لاسونه یې مچ کړه. نو غیر مقلدینو فورا ویل ټول مشرکان شویه د تقبیل الید د وجې نه. هغه اصل چې کوم د هغوی موضوع وه ما ډېر غټ سفر هم کړی ستړی وم په تقبیل الید باندې مناظره شروع شوه چې دا شته او که نشته دي. خیر معلومات خو نه و د بیچارهګانو. د ابن عمر یو څو روایت مې ورته وویل چې دی هغه فرمایي چې موږ د سفر نه واپس شو د نبي علیه السلام لاسونه هم مچې کول. ترمذي کې نورو کوم روایت شته دي. بس لا جواب شو وای نه په اصل موضوع به خبره کوم. ما صحیح ده په اصل ما اصل موضوع څه ده؟ وای تقلید دی. خیر په دې خبره شروع شوله. بیا ما ورته ویلي صحابه د نبی علیه السلام مقلدینو که متبعینو؟ متبعینو ما نه مقلدینو. چې صحابه د نبی علیه السلام تقلید کړي دا بدعت شرکی دې ته بیا ناروا ویلی شي. ته دا ثابتوی نه شي. مزې له ثابتوم اوس ګوره که نه
مال ابن تیمیه منی کنه منی ولې نه منو شیخ الاسلام دی مال خکه د ابن تیمیه په کتاب کې درته وایم چې صحابه د نبی علیہ السلام تقلید کړي به څه کوي ودا کېدی نشي مزید درته خیم د الله مرته نشي کېدی ما مولوی صاحب ته ویل کتابونه لرم المجموعه الفتاوی لري د ابن تیمیه ویل او ما پلان کې جل راوړه که چا سره موبایل کې اوس هم راوستي شي موبایل کې شته سره مجموعه الفتاوی ها شلم جل کې کا تقلید در رسول دا تقلید کا روزي وزستي مجموعه الفتاوی کې د تقلید او باز کې فرمایي او صحابه د نبی علی السلام تقلید کولو کا تقلید در رسول په پوه شوي دا څنګه بدعت دی بیا ما ته وایي کتاب اړو راړو سکي جواب سره اوس نشته کنه وای دا په تاسو لیکلې دي معلومه څنګه لیکلې دي اکم چې کتاب